اول بیان د معانی مفرده او د حدیث شریف ورفع بیان د نکات و حکمیه سنکته ده پدې درېیم اعتراضات او جوابات او څلورم بیان د مسائل مستنبطه او د دې حدیث پنځم باب اصطلاحي خبرې چې ورته آخر کې اشاره وکړه دا پنځم بحثونه ورسره یا الله بیان د معانی مفرده او د حدیث شریف بیان د نکات و حکمیه بیان د اعتراضات و جوابات بیان د مسائل و مستنبطه پنځم اصطلاحي خبره شپږم مباحثه ربط د دې حدیث د باب او د آیات سره دا شپږ مباحث دا ذهن کې یاد لرئ دا په دې حدیث شریف په ضمن کې راځي دې وروسته مسائل شو السلام كان قال أخبر الناس ونقرأنا عن مشارع فآياه تذكرا قريب قد أسماء الرجال كانت الليل السوق فذي حرشيني كذي وفير سوق لما عليك فدي طرف تبقى خطاب ستاصل ديك اللام دي بأسماء الرجال شنيكي كان بيوني ورائكم ما أرطل لا تقول بيلي خلقتنو فدي حالات بيان نشن السوق لا نشن ابن شهاب الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري دا علي محدث ته جمع احاديث ردنا شروع شوه اما په ابتدا کې امام مالک ته خصوصي استاد امام مالک ته په مدینه کې اشمار علماء اولیاء و بزرگاء همون دا من حدیث نیز دکور ابن شهاب زهری دبر کدیر دی فن ماہر دیوی عنوات ابن زبیر اور ابن زبیر عاشق ہوئے عائشہ ام المؤمنین ہوئے ام المؤمنین ہم دا ام المؤمنات ہم دا وازواجه امہاتهم دي آیات مبارک نغالا خبر آشتی شد و چونکہ اثر دا حرمت فرجال کی نسبت رجال تکیری ام المؤمنین قرآن شریف میں وازواجه امہاتهم متعبیر پر رجال سرشن شیعگان علیہم ما علیہم من لعنت اللہ و سخطه وعزال خصومتهم في عاشي بسر ليلة دشمنك لو شيء كتاب میں کہتا ماں ہونا اور ہے اور مومنہ ہونا اور ہے من خدا نوئی چھ مورم نرخ من داوئی چھ مورم دخ مومنہ نو مسلمان اور تصوید شیعگان کے لئے وضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانوا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانقاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين إذا لوط ونوح عليه السلام بجزيانه ده مثال لعائشة وده حفصة كانوا تحت عبدين من عبادنا الصالحين وإن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا فدي بقرين امرأة عائشة بيجي عیسائیان یهودیان من دا خبرونه کې چې کوم شیعه‌ګان وو عائشة ام المؤمنین رضی الله عنها کدی په خپل ذات یو صحابي مبارک نو دې ځکه دا په خدا د وحی کې نه و حدیث ته خداونه مې نه راځي
حديث مراسيل للصحابان وليه مراسيل للصحابان حجت اتفاق دا امت سرا الا من حزم بغير من حزم ظاهرين ذکر خدیجی بی سره دې ملاقات نه شي او دا واحد نبوت نه رسته پیدا شي دعوي اول ما بدا به رسول الله صلى الله عليه وسلم من وحي الرؤيا الصالحه اول چې شروع شي و په سید الکائنات د وحي په سلسله کې دا رؤيا صالحه شروع د وحي آغاز د وحي رؤيا صالحه شویدا في النام خوب کې به خوبونه لیدل دو نقطو ته خیال کار اول دا چې شروع په د وحي په باب کې پر یو څنګه شي ولی نواره وحي جلیسه شروع ولا نشو علماء چې حقیقت د نبوت او په وحي جلی شروع دا تباشیر مقدمات د نبوت دوار تحمل سید الکائنات د وحي جلی نشو کوله نو شروع په خوبونو شو رو مناسبت پیدا کېده د وحي جلی سره دا دا کله شپږ میاشتې دا خوبونه دا د ربیع الاول نه شروع شو او په اوولسم د رمضان یا څلېرویشتم د رمضان بیا جبریل علیه السلام راغی غار حرا کې حضور سره ملاقات شو نوستی ته وحي ولې وایي ندی علماء درې توجیه کوي څو علماء وایي نبوت د حضور مبارک پر ربیع الاول کې راغلی دی خو دا شپږ میاشتې سلسله د خوبونو وه او بیا جبریل علیه السلام په رمضان کې راغلی رمضان او ربیع الاول میاشت کې شپږ میاشتې نو چې څوک نبوت آغاز د ربیع الاول نه وایي نو دا وحي وه ځکه رؤیا الانبیاء وحي وه د پیغمبرانو خوب وحي ده اطلاق د وحي په حقیقتا عام علماء وایي آغاز د نبوت وحي جلی شوی ده جبریل علیه السلام د راتلو باندې او هغه په رمضان کې شوي د اوولسم یا څلېرویشتم نو بیا دې ته چې وحي وایي دا مجاز بالمشافه دی یعنی مبدا د وحي نه آغاز د تباشیر مقدمات د وحي دی نو وحي ورته مجازن وایي یا تشبیحاً ورته وایي خوب یې داسې قطعي و یقیني و رښتونی و لکه وحي چې وي نو یا د مقدمې د وحي په اعتبار ورته وحي وایي یا تشبیحاً ورته وحي وایي په قطعیت او په صدق کې الرؤیا الصالحه رؤیا څه ته وایي رؤیا باب کے درے باب استعمال لکھا باب یود مصادر مختلف رعا یرا رؤیا او رعا یرا رؤیتا او رعا یرا رأیا رؤیا رویت رأی بعد
تابعیو دی ماضی و مضارع مصادر کی فرق دے لکه عدل عدل یعدل عدلا انسان او عدل یعدل عدول اعراض او عدل یعدل پشرک پمانا مستعملی گئی ثم الذين كفروا بربهم يعدلون يجعلون لله عدلا شريكا نور کرویاشی نورویا دا منام تاوی او کرویشی نورعی العین تاوی او کرعشی نورعی رویت القلب تاوی پس لکی چی خبر بینی ای ترائی دا زماره دا آنچه پستر دوینی دیتا رویت وی آنچه خوب کیوینی دیتا رویا وی الصالحہ صالحہ سمانا نو صالحہ و صالحہ دیر راتی صالحہ مانا خوشگوار خوب نافع مصر او صادق رشتونی خوب تا کنافیوی کزوار وی کدا خطری خوبی لکا حضور خوب چولک چماتر و خضول سر مارش او غانولی دلچی علال صدا خود نمخی ویزا زمان صحابو که در سر خلق شیدان کی دن چیدی امارا شعر وداو یا صادقا و خطرا لکه سه نفر نشتا ایمان ویلی روح من دلتا رؤیا صالحا مانا الرؤیا النافعه دا خیر خوبونا صادق عام دی و صالح خاص فی النوم خوب کی دا نوم ستا پغربیتی کی سوال دار رویا خوبی دا خوب من کان لا یرا رویا یعنی کہ من الوحی رویا صالحة فی النوم رویا بے خوب کی رویا خوبی دا خوب لی دو دا دا نوم دا ذکر خو طالبانو په اصطلاح کې اشتغال بما لا یعنی علماء چونکه در رویا اطلاق کله پر رؤیت العین مرادی دا غیبه لتمیز لپاره په النوم ذکر شو وی وما جعلنا الرؤيا التي أريناكها إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونقومهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا كان رؤيا عين ابن عباس رؤيا مراد معراج قصره إذا دستوب لدلو دخوب لدلو فدا مانوس مالوه معتاد لدون جدو ذکر چی تعبیر خدای پاک پر رویا سره کړی هغه رویا چې ما تا ته ښودلې وه د معراج شپه یادوي نو کله د رویا اطلاق په رؤیت البصرین کېږي نو دلته ورسره ځکه قید د فی النوم واخیسته چې مراد د دې رویا نه رویا د خوب د سترګو نه ده وکان لا یرا رؤیا حضور مبارک بنلی دی یو خوب الا جات مثل فلق الصبح مگر سرگرد بشدا خوب پشان د چودی د سبا پشان د بریخنا د سبا پشان د زلخریدو د سبا د سبا د چمک پشان د سرگرد شو یعنی تعبیر الا جات دا خوب نمراد تعبیر د خوب مستاق دا خوب مگر رابغی تعبیر داغی خوب و مستاق داغی پشام دا چودی دا سوا واضح کل شیستا چه سب خوب لدلی و غبوشو علماء ہوئی دا تعبیر دا دی تعبیر نا پا فلق و صبح سر اول شوی دی
تعبیر دا خوب بدا سے سرگن شو لکا چاو دے دا سابا لکا رنا دا سابا چمک دا سابا لمعان دا سابا وی نکتا پکی دارا چه نبوت پشان دنور راقتی دلو او دنور دا راقتی دلو مخی رنا دا سابا راقیلی نو دا رویا مقدمه دا نبوت وا نو نبوت ظهور الشمس او دا رویا مثل فلق صبح شو صبح مقدمه دا نهاری او دا رویا مقدمه دا نبوت وا نو تشبیه دا مقدمه سراشو او تشبیه دا اصل سراشو دا رویا پشان دا سباوا لکه پیغمبری چې پشان د خپل زلقیدون کې وزوي ثم حب داخبا شانو دارا ثم حبب الیه الخلاء بیا خوښ کړی شو زړه کې واچول شو د خوښ کړی شو تکوینا دته خلا ضد ملار خالی ناسته خلوت نشینی ویدا فوق دا عرشنا بیا خلاوی یا بملاوی من بزیم مینا لکن یو خلا بغیر حمزه نده نو خلا وقوتا وی لا یختلا خلاها او یو خلا انده خالیزه دی بیت الخلا تذکر خلاوی چی دغه کی بغیر دا خاص وقت نسوک نکینی ضرورت تا پارا بس وربند سب پاکی اسلوب نکی او خلا ذکر خلا وطوئی کہ بغیر دا اوقات و خاصون خالق ردائی نو خلا واخو او خلا اون لکا ملا اون بے ورطا خوح کریشو خلوت نشینی دینا معلومی چی دا ولا خدای دا طرف ازلکی واچولی شو حب با دا دیو جن تعبیر تی پا مجهول سرا شوی دی دا سنوی چی دا خوحک را خلوت نشینی حب با دا تا خوحک ریشو خلوت نشینی ذلتا واچولی شو دا خدای دا طرف وکان یخلو بغار حراء نو چی خلوت نشینی و تا خوحک ریشو دا خلوت نشینه دا پاربت غار حراتا غار مفرد جمع غیران دا عربی لفظ ده إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن غار مفرد جمع غیران دا کم غار و غار حرا حرا لفظ حراء او حرا یعنی ممدود و مقصور که صفت دا بقعیشی نو ممدود بیوی مؤنث بیوی غیر منصرف تے او چه صفت دا مکان شی نو حرا ممدود و مقصور او منصرف حرا لکه دا قبا پشانه قبا کی مد و قصر دوار آوانه او صرف و عدم صرف او تنوین و غیر تنوین و دا شیر یاد داره دا می دوستان سر نوی دلی حرا و قبا ذکر و عن نصف ما معد حرا و قبا ذکر و عن نصف ما معد ومد و اکثر وصرفا ممنع الصرفا ومد و اکثر وصرفا ممنع الصرفا مدم بکی رواد قصرا او من انصراف و عدم انصراف
कि हिरा और ममदूद की सिफत द बुक़ीद न मुअन्नसम दे और गैर मुनसरिफ दे अलिफ ममदूदा दे पक और कि हिरा मकसूर की सिफत द मकान दे न बे मुनसरिफ दे लका खुबा उन खुबा मकान यखलू बिदिल तदबारा मद एरावली के लिए हिराइन और हिरा यानी हिराआ और हिराइन غار خیرات ورته دا دی ولې خوښ کړو نو څه شیخان وایي دلته به یې نیکه کې ناسته کړو عبدالمطلب سره نو دا بعید ده ځکه نیکونو کې نه پیغمبر تیر شوی دی نه خلوت نشي نه تېره شوی نه په خپله چې د خدای د طرفه تکوینا راز و پکې نو دی د مکې اوسېدونکي دی نو زین ورته معلوم دی لکه غار ثور چې خوښ کړی دی او غار حرا او داسې غار یې خوښ کړ چې دی کې دوه درې څیزونه په یو ځل لار تېر شو یو خلوت نشي نه بل نظر بیت الله شریف ته غار پلویه ده داسې او سر یې داسې هغه طرف ته وړوکی دی سوی دی نو هوا پکې ځي راځي نو چې سړی درېږي مونځ په هغه خوله کې د غار پورې شي او مخامخ بیت الله ښکاره بیت الله ته لرې ده اوس پخوا بیت الله ښکارېده خو اوس بلډینګونه جوړ شو او د مسجد حرام آبادي درې چته شوه نو بیت الله نه ښکاري او منارې او بلډینګونه ښکاري نو داسې ځای خوښ کړی و چې هم خلوت نشیني وه او هم نظر بیت الله شریف ته او یخ ځای و دې غار ته غاري جبل نور هم وایي اوس عام خلق ورته جبل نور وایي او کتابونو کې ورته جبل حرا داسې بیت الله شریف نه مشرق جنوب ته دی خود د بیت الله نه به تقریبا 3 میله لري ما چې کوم وخت تاسو سبق مې هغه وخت د ښار نه باغ کلي یو ځای پورې رسېدلو بیا خواشوق کې به مونږ او داسې واړه سړکونه تلو طائف وغیره ته هغې سم اوس هغه ښار هغې ته ورسېد د هغې په ویښ کې وټلي دي او سړکونه دي او د مدینې سړک هم هغې سر سره جوړ شو پخوا لارې جدا ډمپونه سړکونه د واره غار ته څوک نشي ختلی ځکه په دا ځای کې چې دې طرفه اوار دی سړی په غر نشي خو هغه ویښ د غر نه به وخېږي په مزه مزه به وخېږي بیا په غر روانې داسې اوږد غر دی نو بیا به یو ځای کې داسې تنګې دی وربشي پکې بیا غار هغه مکان چې اوسه پورې په خپل وضع او رفع دی د حضور د زمانې نه غار حرا دی که لاړې او جبل ثور کې غار ثور چې دی جهت مقابل کې دی جنوب ته دی د مکې نه او دا شمال ته دی مشرق جنوب ته شمال نو حضور پاک د دغه ملک خلق زه ورته معلوم ولا امره کلاره بیلاش خلق ورته خیل نبی کریم یادگار نسبع کل فیتحنس فیه وهو التعبد تحنس بے کو پدے غار کے تحنس نمرات سرے تعبد دے عبادت کولی حنس عربے کی گناہ توئی عباب تفاعل للظفار دا سلب دا ماخذ بے تفعیل يتحنس يزيل الحنس گناہ بے زامنا لرکولا نو گناہ لرکول کنایہ دا عبادت نہیں ذکر عبادت سر سبین گناہ معاف کی نو دا سنتی سید الکائنات گناہگار دے خدا تعبدنا تفسیر دا تحنسنا تعبیر پر تعبد سرشن دا تفسیر باللازم دے خواہ یتحنس فیہ اے یتعبد فیہ عبادت دیکھو پدے کے
وهو التعبد لا تفسير ده زهوري سيد حديث لفظ نغينا ما عبادت كله تتحنس ويتحنس فيه سے عبادت دیکھو نسوکیو پیغمبر یادی سب دا آدم علیہ السلام پر طریقہ دا نوح علیہ السلام دا ابراہیم دا موسیٰ دا عیسیٰ پا امور مشترکو یا پا بقایا دا ملت ابراہیمی دا طول اقوال لے و دا دیس دلیل قطعی نشتا دا چرتا صریحاً پا حدیث کے نظر آگلے چه حضور مبارک کم عبادت کو اخلا مکلف نو پیغمبر نو نی کتابونه لستی نی شاگردی کړی دا چرته دی عالم سره ابن حمام په فتح القدیر کې چې دا د جنس د فکر او ذکر نو فکر به کو یا خدا واضحه یا دا چې بقایا د ملت ابراهیمی په عربو کې دا په تواتر دي تراغلی او دي ټول ته معلوم لکه د خدای په وحدانیت کې فکر کوم او د خدای په عظمت او په قدرت کې او صراحتا ذکر نشته په یو حدیث کې چې سبه کو دومره دا چې عبادت به کو عبادت سو داغی پتن لگی یا ذکر دی فکر لخدای پا عظمت ولوی یا بخایان و دا ملت ابراہیمی وسن نقل شوی ندی فیتحنس فیه وهو التعبد دا هو التعبد پا زمن دا جملے دا حدیث کی تفسیر دی دا ظہوری سے فیتحنس نمران تعبد دی دا ملت ابراہیمی و سلفزن قرینشتا ذکر بعض روایت کی فیتحنفو دے حنیفیت باندې دے عمل کو نو حنیف ابراہیم علیہ السلام لقب رازی ملت ابراہیم حنیفہ وكان يعمل بالحنيفية سمحة البيضاء الليالي ذوات العدد دا ليالي ذات تعلق دا تحنس پور اللرخاء واصل حديث دا سده فيتحنس فيه الليالي ذوات العدد بعدد بيكو يوسوش بيد شمير تعبد پکې میاس کې جمله معترضه فيتحنس فيه الليالي ذوات العدد یو سوچ پی به د شمیر کول په دې غار کې نو د شپې چې وو د ورځې بنوسو د عربو دا قاعده چې د ورځې او شپو دواړو تعبیر په لیالي سره کوي ځکه شپو ورځ کې مخکې کومه یو ده شپه آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویه او یو ځای کې ثلاثه ایام الا رمضان لیالیم وی او یوم وی نو لیالیم نمران لیلہ سرد نهار ہوا فیتحنس فیه اللیالی ذوات العدد عبادت تیکو یو سورت دشمیر سمرا اخبارات کاک چی بور سراو دری سلون روز اوچ روڑے بے خڑاو بو بیسکل کلا با دیر آگئی خدیجی بی بی را او کلا با خدیجی بی بی دوڑے اوڑا دل بیوڑا سمرا گران کا او سره حیران شي غار څنګه چې خدا حضور مبارک څنګه د دې غار انتخاب کړل او دومره ناشنا زه او لري قبل ان ينزل الى اهله انتبو عبادت به کو یو سو ورځې د شمیر په خوا دراتلون اهلتا یعنی درې سلو ورځې به تیرې کې به بکور ترا ينزع يرجع ويعود ويأتي وعن دراتلون اخبر احد اهل خديجة الكبرى
ويتزود لذلك تو خبع اشتر ده رجل طار دينا معلومية توخا لا سنت دا انبیاء و کرامت کسلی سفل روانیگی شی و سرنیز دا توکل بکو دا توکل ندی تعقل لے خلق بتنگے بخوراک سوالو نبک پھر بابانا رانا مخور لارن کری را سرنشت طالبانو تو بگا لکه ولی رات لے صدی کارو چی کری در سرنہی مردارا خضرا سرنا پھر بابانا رانا یا وی پھر بابا لزم دا در جن تگان برگان اور طالبان کو صاحب دلی نبی زردو کی زر والا پیسے ورکی دکانداران تنشیلی زکاری پیوی اور طالبان کو سادگانو چی دا خسره دا پیر بابا پنیکے درا مدد شی اغلزی خزب ورسر اداوی نمونگا خزب وی دب پلان کی زین راغلم دل دوت واللہ رکھر گیا سرنش ولی رات لے فیتزود لذالک نو تو خاص سنت دا انبیاء و دا خاص تو خبزان سرالے حضرت تانوی سے وہی آج کل توکل نہیں رہا تعقل ہے توکل نشت تعقل فبل پم کے دل یو صحابی حضور تا وی پا سفر کے دا او خم دا سے خدای تا مانے توکلکم دا سے پریدم بینا یو تارا بے پا خدای توکلو استاد سے منگے و شیر ہے اطلب الارزاق من اسبابها وادخل البیوت من ابوابها اقتباس بیکم اطلب الارزاق من اسبابها اسباب در رزق بگوری رزق محاصل ہے ذکر خدیوی وادخل البیوت من ابوابها فکورتا ننوزن پا باب ننوز بابا وسیلہ در رزق بحاصل فیتزود لذالک بعض خلق وی بس خدیتا پریدا ودے قم قلتون دے يتزود لذلك تو خبئ غشتر در رضا ثم يرجع الى خديجة بيب خديجة ترى بخلاص شو فيتزود لمثلها ده مثل لا رجل طارئ ثم هو في غار حراء دي بغار حراء شپوا کرو ظاهر شپا معلوم شپوا لقول شپوا ده دوشنبه وصلي اجتمع ده رمضان او ده شپا ليلة القدر ده دغ کال فجاءه الملك ده في تفصيلية ده احق سو ده غي بيان ده چه ملائكة ولا رانا فجاءه الملك ملائكة ولا رانا تشكل ده انسان کے فقال اقرأ حضور مبارک تیلولا فقال سيد الكائنات وي فقلت ما ورطوي ما انا بقارئ ما كدر احتمال ما نافية ما استفهامية ما موصولة كما نافية شنو ما انا بقارئ زلستن كنيمة میں لکھا پڑا نہیں اور کما موصول شنو ما الذي اقرا سشول له ما انا بقارئ ما الذي قارئه كم شيء لجزول له يعني الذي يا ما استفهامية كسشول له ما انا بقارئ سشول له يا ما الذي انا بقارئ كم شيء لجزيل استن كيوه
ما استفهامي شي یا ما موصول شي خو معنی واضحه ده. کم شي ولولم یعنی سراسر نشته څه شي ولولم یا څنګه ولولم یا زه لستونکی نه یم. نو چې ما نافیه کې دلته یو سوال دی د طالبانو چې حضور مبارک څنګه وایي چې زه لستونکی نه یم؟ هغه افصح العرب والعجم دی او عربي دی قرشي دی. نو څنګه زه لستونکی نه یم؟ زه لستی نشم لستونکی نه یم. نو جواب یې دا دی چې دهشت د مکان او دهشت د وخت او دهشت د راتلو د ملایکې په هغې دومره اثر وکړه چې ویې لستی نشم. په توره شپه کې په تور غر کې په ناڅاپه صورت کې یو نوراني چهره را څرګنده شوې لوله ویې څو زه خو لستونکی نشم لستی. ځان له خالقه چې سړی پیرېږي او توره شپه او بخلاف توقع یو غیبي مخلوق سړي ته څرګند شي خو لیدلي رو مخکې که نه دی سره مانوس شوی وایي زه څه ولولم څنګه ولولم یعنې زه لستی نشم. څوک وایي جبريل علیہ السلام ورته بخملي شنه ټوکړه مخکې کړه او هغې باندې لیکلي اقرا بسم ربک الذي خلق. دا لوله نو دی وایي زه لستونکی نه یم ځکه خط نه راځي ماله. ما انا بالذي اقرا زه لستونکی نه یم. د دې وجه نه بعضې علما وایي ذلک الکتاب لا ریب فیه د دې کتاب نه مراد هغه مکتوب دی چې جبرئیل علیه السلام دته مخې ته کوي لوله. نو حضور مبارک وی ما خو خطو کتابت نه دی زده ما كنت تدري ما الكتاب ولا الایمان. او خدای وی ولا تخطوا بیمینک یوشته مبارک ولا تخطوا بیمینک اذا لارتاب المبطلون. تا لیکل نه دی کړی نو یې څه ولولم څنګه ولولم زه لستونکی نه یم. قال فاخذني چې دا نو ورته ووایي زه ونیولم فغطني سینه کې زور راکړه غط دې دباولو ته اخذ بالیدین حتی بلغ مني الجهد جهد او جهدو او جهد او جهدو. جهد کوشش جهد برداشت قوت برداشت. نو حتی بلغ مني الجهد که جهد شي زما کوشش آخر ته ورسېد یعنی څومره چې مې ځان ټینګولی شو هغه مې هغې پورې هغه زور راکړه. نو حتی بلغ مني الجهد غایته زما کوشش ورسېد آخر ته. او که جهد شي نو حتی بلغ مني الجهد جبريل علیہ السلام زما په دباولو کې آخري کوشش ته ورسېد چې څومره د هغه وس و هغه یې راباندې وکړه. نو لومبۍ کې دا چې څومره زما وس و هغه مره یې وکړه او د دویم کې چې څومره د هغه وس و هغه وکړه. جهد مشقت برداشت کردم جهد کوشش کردم مشقت برداشت کولو کې زه ورسېدم آخر ته یا ورسېد هغه په مشقت کې د دباولو آخر خپل. نو چې څومره زما کې کوشش و د برداشت څومره طاقت و هغې ته زه ورسېدم یا جبريل علیہ السلام په خپل طاقت کې په خپل زور ازمایه کې
آخر طور سے نہایت نرمے مانا واضح رہا چې ما کې څومره برداشت او قوت د تحمل زه آخر هغې ته ورسېدم زیات زور یې نه راکوي دی نشي کولی هډوکي به یې مات شي یا به وفات شي او چې هغه ورسېد هغه کې چې څومره زور او زور ازمایی کردن جبریل علیہ السلام در زور ازمایی خود با نهایت رسید شمالی اتحاد ولودن الکستاخوات از برای شما در فارسی میں دهم فهمیدی یا نه بیدار شوه یو طالب د غزنی طالب نو سراجی مور د خودل جماعت کنه جماعت کې واقعي کنه زه ورته صورت د مسلې خیمه سره ډکه ونه داسې پرې وخو کې وای ما یې لکه ځکه سبق وایم او ته پکې کوم خوا د خیال سره زه پکې فکر وایم ما ته داسې فکر وایم ما داسې وایم په خبره مغلا ده دغه داسې کوم زه پکې فکر وایم فتم پکې شما در خیال ما در خواب فکر میزنی امامت مشغول تو بازید و عمر گلستان کی میری کنا سادی سے وہ یو جماعت تلارم یو خشتا لگتے اور سبق وی ضرب زیدن عمران ضرب زیدن عمران اور زد آغا مخت گورو نماوی امامت مشغول تو بازید و عمر دتا تکور بہت زید و عمر یاد ہے وہی خدا نوستارم بے معنی واضح دا زما قوت برداشت آخر تا ورسید ما چې څومره کوشش په ما کې و آخر او که د هغه کوشش د هغه قوت آخر ته ورسید جبریل علیہ السلام چې په خپل کوشش کې آخر ته رسیدلی نو خو عالم تباه کوي فارسلنا علیهم صیحة واحدة فکانو كحشیم المحتضر د جبریل په یو اواز ټول جهان مري او جبریل علیہ السلام دومره لوی شکل له چې دا بر الله بخاری کې حضور مبارک په خپل شکل اتبی چې دی وزلې لیدلې او دوه ځله په حضور هیبت راغله شپږ سوه وزرې او د جبریل نه لوی مخلوق نشته د عاقلانو کې نو چې جبریل علیہ السلام چې سترګې رب کې رارسي او ټول جهان په یو اواز تباه کولی شي نو که هغه خپل کوشش اخر ته رسېدی خو حضور مبارک به ذره ذره و نو دې څه معنا ده چې جبریل در طاقت خود به نهایت خود رسید طاقت جبرائیل هو غیر متناهی است و عالم را تباه میتواند کرد با خود با یک آواز خود دا سوال ده نو جواب ملایان کوي چې جبریل علیہ السلام بشکا طاقت خودی زیاد تے خدا وقت کې دی په انسانی سیره کې راغله او مقوله او فلسفه او حکمت تے من تزیع بزی قوم اخذ حکمهم چې څوک د چا په شکل کې سرګند شي دا وی حکم ورته حاصل وي نو دغه وخت کې د انسان په شکلو نو د انساني قوت مظاهره کړی را د ملکی قوت ملکی قوت دې ریاض دا وخت د انسان په سیرونو د انسان عمر زورې کا شاه ولی الله صاحب لیکي یو عالم ناستو کتابه کته پر مکه پروت نو دغه ما کا جګړو نو
د تلاش کا یو پکې مړ کې یو ته وتښتې څه ساعت پس یو دوه سړي راغله نو ته یې تا زموږ دی وجلی دی بوزو د قاضي ده هغوی ستاسو زوی خو ما نه دی وجلی وایي دغه ما وکړه وایي زه څه خبره چې ستاسو زوی موږ د خپل قاضي له بوزو چې قصاص تعلموي کوم ځای موږ یې سترګې پټې چې ګوري یو ځای دربار ته ورسه یو قاضي ناست دی دې دواړو دعوه وکړه چې صاحب دې سړي دې ملا بهادر زموږ زوی وژلی دی ده ورته ویل صاحب ما نه پېژندل ته څه خبره دی خو یو سپین ږیری عالم ناست و بوډا هغه ته وکتل هغه ورته وایي دا حدیث هم دی من تزیع ذی قام اخذ حکمه او من تشبه بقوم فهو منهم دا حدیث دی مطلب چې څوک یو قوم سره ځان مشابه کړي د هغې په حکم کې نو چې دا پیرې د مار په شکل څرګند شو نو دی د قصاص نه خلاص کړي دی خو پیرې څوک نشي وجلی نو چې د مار په شکل کې وجلی شي وزوی قدر ته خلاص اوس هم دا مسله ده که یو سړي د زمري څرمنه چولی وي یا د سپي یا د شرمه خو ته کتاب ګوره او ناڅاپه یې در باندې در ټوپ کړی تو یې د ټوپک تر سره وغړز دی ته د هغه وینې تویدي ځکه په غیر مانو شکل کې راغی لکه سړی د شپې په کوټه د چا ورخیږي یا په دیوال ورورېده دلته ډز وکړه خو بې دخل ګمان دی دا هغه وینې تویدي نو جبریل علیہ السلام دی وخت کې په شکل د انسان کې نو تزیع بزیهم نو د زور عمرو چې څومره د انسان زور وي وی دا زور راکه ثم بیا راته وی اقرأ اولولا فقلت ما انا بقارئ زه لوستونکی نه یم یا څه شی ولولم یا څنګه ولولم څنګه معنا ده کیف او سشی ولولم اللذی او زلستون کنیم مانا فیا زلستون کنیم سشی ولولم سنگ ولولم مانا فیا ما موصولا ما استفهامیه فاخذنی دوباره ولم فغطنی الثانیه دیم زلی زور راک حتی بلغ منی الجهد تر دې پورې چې ورسېد جبریل زما په زور دباولو کې نهایت خپل ته چې څومره کې زور هغومره یې راکړه یا زه ورسېدم په خپل برداشت کې نهایت خپل ته بیا یې پرېښودم راته ویې اقرأ ولوله فقلت ما انا بقارئ زه لوستونکی نه یم یا څه شی ولولم یا څنګه درېیم ځلې ونیولم ثم ارسلني پرېښودم فقال فقبل راتوي اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم دا درې ځله زوري ولې ورکړه في اول زور دا توجه چې ما طرف ته متوجه شه دویم زور دا تخلی عن الدنیا دنیا افکار ځان نه لرکه دریم زور دا انس دپاره چې ما سره مناسبت پیدا شي یا دا اول نشورو که اول زور دا انس دپاره دویم زور دا تخلی عن الدنیا دریم دا توجه الى المقصود دا دینا مسئله دا معلومی مولیان که یو سڑی چالا
ادب ورکی کشر دے شاگرد دے نو درې ځله ولا ورکول شي زیات نه 3 سپېړې والش 3 ځله په یاره تېره کړه تعلیم او تربیت په شکل کې او دا حدیثي دلیل درو نه زیات نه کې دا سفیان وای دا د نسبت پیدا کېدو لپاره یو نسبت نه کاسي دی بل آخر نسبت اتحادی دی دا نسبت پیدا کرو اور نسبت فنائی دا صوفیان خپل اصطلاحات دی نو درې ځله زور ورکړه د ده د زړه نه خطرې لرکولی او وسوسې لرکولی او انس یې ځان سره پیدا کو او توجه یې پیدا کوله داسې آیات نازل شو چې د هغه د جواب وشو ځکه هغه ما انا بقارئ نو دی ورته اقرأ باسم ربک الذی خلق ته اگر چې قاری نه خو د خدای د نوم په تبرک او په تعاون او په نصرت سره او په توکل سره لولا خدای به تا ته ښایي اقرأ باسم ربک الذی خلق هغه ذات په نوم په استعانه باندې لولا چې کوم ته د عدم نه پیدا کړي د اوبو نه داسې ښکلې څېره درکړې ده چې د عدم نه وجود ته راوستی شي یو انسان له وصف د قرائت ورکول شي غیر قاری کولی شي لکه معدوم چې وجود ته راوستی شي خلق د جواهر او بظاهر ګران دي د خلق د اعراضونه اقرأ باسم ربک الذی خلق لولا په نوم د هغه ذات چې پیدا کول کړي دی هغه من علق د لوتړې غوښې نه چکه غوښې نه اقرأ بیا ورته لولا وربک الاکرم ستا رب هغه لوی د کرم خاوند دی الذي علم بالقلم چا په واسطه د قلم تعلیم ورکړي او علم الانسان ما لم يعلم انسان ته هغه شیان ښودلي دي چې هغه ته نه معلوم قلم کې څه ته اشاره ده او ما لم يعلم کې قلم کې دو خبرو ته اشاره ده یو خو د حضور د معنی بخارین ضمن جواب دی چې قلم ډکې دی ډکې خالی وي که قلم پیژنئ او خدای منبع د علوم او مظهر د علوم ګرځولی دی او ذریعه د نشر اشاعت د علوم ما ذات چې قلم ذریعه د علوم او منبع د علوم ګرځولی شي نو تا نشي ګرځولی چې قلم نه د علمونو کارونه اخلي نو تا هم د علمونو کارونه اخیستی شي قلم نه حکم نه دویم د معنا بخارین جواب دی چې د خدای تعلیم په دوو واسطو دی دا دویمه جمله کې راغلی یو علم د اسبابو په طریقه سره دی د آلات سکول کې به داخل شي مدرسه کې به داخل شي قلم براواله دوات براواله لیکل بکې او کله علم برای راست کیږي بغیر د واسطې د آلات او د اسبابو علم بالقلم خدای دنیا کی تعلیم د قلم په واسطه خور کړی وعلم الانسان ما لم يعلم او کله په لدنی طریقې سره دا غي په دماغ کې شي برای راست بغیر د واسطې د قلم نه نو کته قلم په دنیا کې نه دی ګرځولې ما انا بقارئ
د چا شاګردي دې نه کړی، کتاب دې نه ویلې، خو معلم الانسان ما لم يعلم کې به داخل شي. تا ته به داسې علوم ښیي چې هغه کسبي، علوم لدني. علوم دو قسم شو، علوم اکتسابي او علوم لدني. علوم علم بالقلم علوم اکتسابي شو چې په واسطه تحصیل زده کیږي، مدارس او د خط او کتابت او کتاب او د شاګرد. او دغه علوم چې بغیر د واسطې د شاګرد او د کتابت د خدای پاک واچي، واتیناه من لدنا علما. نو کتا قلم او کتابت او مدرسه نه ویلې، نو په دې دین کې خدا خلې کنه علم الانسان ما لم يعلم. یہ قلم گفتہ کہ من شاہد احانت، قلم کا شراب جنت میرا سام. قلم کو بادشاہ ہے. اور ضمن تاسو تم ہدایت سے گوری سے قلم نہ کاروان ہے، آسے نشی دا علوم لدنیو پہ انتظار کی. اگر چاہتا لکھے گی کار پاکانا قیاس از خود مگیر، گرچه باشد در نوشتن شیر و شیر. شیر و شیر خوبا لفظا یاده خسم را فرق. شیر زمریتا ہوئی و شیر پایوتا ہوئی. نوی کار پاکانا قیاس از خود مگیر، گرچه باشد در نوشتن شیر و شیر. نو تو دا علوم لدنیو پہ انتظار مکے گا لکه دا امی سری چې بش په تهجد کې نو بدرې مشپه د معراج په انتظار کې ناست. علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. دا خدای دا غلوی ذات په استعانت او په امداد غستو سره لولا چې کوم انسان ته په قلم تعلیم ورکوي او بے قلم تعلیم ورکوي، نو که ته ځان د قلم په شان ګڼې، نو خدای قلم منبع د علومو ګرځولې ده، ته هم منبع د علومو ګرځوي. او کله بغیر د واسطې د قلم نه خدای علوم ښیي. د حیواناتو د ژوند دا چل چا ښودلی دی؟ ما ورته ویلو که نه په وحی فطري کې سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. البخاري كتاب التفسير كبر الراشي هدى خلق الانعام وهداها لمراتها. دا زناور حیوانات خدای پیدا کړی او د ژوند چلې ورته ښودلی دی. د شاتو مچۍ څنګه مزېدار شاتو ګبین جوړ شي او ستالی او صدا دغه داسې ناشنا چې حیران نشي. ته به خدای دا دې سکول کې سبق ویلی دی که روس کې، دا ورته چا ښودلی دی؟ نو چې یو حیوان ته د ژوند چل ښیي او داسې چل چې چا ته پکې په ژوند کې محتاج نه دی، نه چنچڼ ټپس ته محتاج دی چې سبق دې زده کړي، او نه ټپس کارغه ته، او نه ګیدړ شرمښ ته او نه شرمښ زمري ته. هر سړی هر حیوان په خپل ژوند باندې پوره دی چې څه ضروریات دي خدای ورته ښودلی دی. نو چې حیواناتو ته خدای لدني علوم ورکولی شي، نو تا ته هم درکولی شي. نو علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. که د قلم علم د نه دی زده، نو دا دویم به درته خدای درکړي. نو اقرا وایه. نو د حضور داسې ښکلې مبارک آیتونه راغله چې د حضور د معنا د قارن جواب او تسلي وشوه. نو چې دی ووایي فرجع بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم یرجع، واپس شو سره د دې آیتونو نه حضور مبارک کور ته. يرجف فؤاده چې رپیده، یسترب ویتحرک، رپیده دګیده وزیده. فؤاده فؤاد نری پردې د زړه ته وایي. د زړه پرده رپیدل خو زړه ته مات شو.
यरजुफु यस्तरिबु, यरजुफु यतहर्रक। فدخل على خديجة بنت خويلد شراع خديجة بمكراورات. خدیجه مشر بیبی دا رضی الله عنها د 45 کال عمر کې کړه د کونډه بیبی وا او دا وخت د سید الکائنات عمر 50 کال وی خدمت د اسلام کړو او بے اندازي او خيار او سیدۃ العرب د نبی کریم اولاد ټول د بیبی نه یو زوی ابراهیم ادماری قبطین او باقی ټول اولاد سلور لویان او دو زامن نازمی بی بی اولاد مشر لوری زینب دیم رقیہ دریم ام کلثوم سلورم فاطمة الزهرا او مشر زوی قاسم دیم عبداللہ چاہتا بے طیب بے او دریم ابراهیم په مدینه منوره کې پیدا شوی او دا نور ټول په مکه مکرمه کې د نبوت دمه زامن کوچنی وفات دي او لوریان لوی واده شوی وفات دي او یو لور ته پاتې و چې هغه صدا پاسه 15 میاشتې پس وفات شو 15 میاشتې بشو فاطمه الزهرا دا حضور مبارک ټول نسب دا فاطمة الزهرا راغله نو خدیجه بیبی په دې اعتبار افضل د نساء د امت چې خدمت رسول الله علیه د غربت او د شدت په حالت او خپل مال په قرباني کړی او د لوی ریخ خاوند چې خزو خياري عادت تسلی زیوی که سړي باندې څه تکلیف راشي څه دغې نو خياره ښځه خاوند له تسلي ورکړي او دا ډېرې کمې دي نو خدیجه بیبي دغه شان د تسلی ځای نو چې خدیجې ته خویلې دې نه دغه کې راغله فقال هغې ته وایي د مخکې نه زملوني کمله باندې واچوئ څادر باندې واچوئ دسار او زمالا غټ کمبل او صادر زملونی یعنی استرونی پټ کې په بلستان کې یا په کمبل کې یخنی پر الله په حضور ځکه چې مخکې په خولې راغله او خلو سره مساماتونه خپلو سینو دا سوري کولو چې هوا په لګي نو ډېره یخه لګي که ستاسو خیالي په سړي چې خپله راشي درته دی او ته به ترې لاړه شي خپله ته وچشي نو دا بدن یې ډېر یخ شي بیا دګېږي ځکه هغه هوا ورننوځي په دې مساماتو کې نو د یخنۍ نه متاثره کېږي ډېر حضور خو 3 میله نه راغی دا غرم دا ټوله قصه غرو شو او چې راتونو یخ هوا او په مکه مکرمه کې او مکه مکرمه کې هوا وي ځکه وړي علاقه ده داسې نو چې راغی دګېده راپېده یرجو فؤادو زړه راپېده نو زړه راپېدو سره ټول بدن لپي ځکه محل د احساساتو زړه دی چې زړه خوشحاله شي بدن خوشحاله او چې زړه خفه وي ټول بدن خفه وی زملونی استاد صاحب مونږ ته وی یا خدیجه زملونی یا حبیبا دسرونی یا ایها المدثر یا ایها المزمل یوم عراف وذا طالبان سؤال لے چې زملونی وی دا صيغه د امر حاضر جمع مذکر ده او دی خطاب خدیجة الکبرى تکی زملینی پکار دی صيغه د صرف نه زملونی یعنی خطاب واحد مؤنث حاضر تا پکار زمل زملا زملو زملی زملا زملنا زملینی
ما پټ کا په کمبل کې دیوی زملونی ما پټ کې تاسو په کمبل کې دا خو چې صيغه جمع مذکر ده او خطاب واحد مؤنث ده نو علماء ممکنه چې هغه وخت نور کسان نو جمع په اعتبار د حاضرینو سره ویل ده ببید لوریان مبارکی دی نور دی ما شمان و زملونی ما ټول په کمبل کې پټ کې بال بسته ویو بیفت خدایه دا چې حضور مبارک صيغه د جمع ادبا استعمال کړل با محاوره عربي هغه کې لحاظ